बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्हे چې کوم چیپټر دی هغه دی چیپټر نمبر 2 کلاس 10 هومیوستاسیس ټاپک دی. د دې نه مخکې مونږ الریډي ډیسکس کړه چې ریسپیریټری سیستم څه ته ویل کیږي، ریسپیریټری سیستم څه کار کوي، ریسپیریټری سیستم کې کم ارګنز دي، ریسپیریټری سیستم مونږ سره چې دینو څه مونږ له چې دینو فائدہ راکړي او داسې کم ډیزیز دي چې هغه خطرناک دي. نن چې کله دویم چیپټر سٹارټ کوم نو د هغې به اول لږ غونډې کې انټروډکشن کوو او بیا به د هغې نه پس چې دی نو موږ دا ډسکشن کوو چې آیا په پلانټس کې چې دی نو دا کار څنګه کیږي او په انیملز کې چې دی نو دا کار څنګه کیږي. ډایرکټ سٹارټ اخلو، ټایم نه ضایع کوو او انټروډکشن ته راځو. ګوره هومیوستاسیس د دې چیپټر چې دی نو نیم ورکړی شوی دی هومیوستاسیس. د دې هومیوستاسیس مطلب څه دی؟ که په آسان الفاظو کې مونږ چې دی نو د دې ترجمه وکړو کنه نو هومیو مین سیم او سټیټس مین د سټیټس څه مطلب دی؟ کنډیشن. ٹھیک ده؟ کیدای شي چې ته په ګوګل باندې سرچ کې او تا ته چې دی نو نور مطلبونه هم میلاو شي، خو د دې سمپل مطلب دا دی کنه چې د یو کار کولو دپاره ما سره یو داسې کنډیشن پکار دی چې هغه کنډیشن کې هغه کار زه په اسانۍ سره کولی شم. دې ته هومیوستاسیس ویل کیږي. یو داسې ماحول چې په هغې کې یو کار کول ضروری دی، یو کار کولو دپاره یو ماحول پکار دی، نو دا ماحول برابرول دې ته څه ویل کیږي؟ هومیوستاسیس ویل کیږي. په خبره باندې ورسېدې او کو نه رسېدې. اوس ګوره د دې هومیوستاسیس مطلب څه دی؟ د دې هومیوستاسیس مطلب دا دی چې دا به ما سره چې دی نو په هیومنز کې هم وي، لایک انیملز کې به هم وي، ټیک ده، او ورسره په پلانټس کې به هم وي. په هر یو سپیشي کې به دا مختلف چې دی نو کیږي. د هومیوستاسیس مختلف چې دی نو طریقې دي. ریسپیریټری سیستم تا سره هم هومیوستاسیس کوي چې کاربن ډای اکساید بهر کوي او اکسیجن اخلي، نو باډي چې دی نو کار کوي. دغه شانتې کډنی چې دی نو هم چې دی نو کوي چې هغه تا نه یورین چې دی نو اوباسي، هغه یورین زما د باډي دپاره خطرناک دی، ویسټ پارټیکل دی، هغه اوباسي او باډي کې داسې مخکې چې دی نو یو انوایرمنټ جوړوي چې په هغې کې تا سره څه وشي، فرش واټر چې دی نو پاتې شي او نور چې کوم یورین وغیره دی هغې فلټریشن وغیره وشي او هغه بهر لاړ شي. دغه شانتې په پلانټس کې به هم چې دی نو په یو طریقه باندې چې دی نو کیږي. نو ګور همیشه دپاره یاد ساته مونږ به دلته کې چې دی نو ډسکس کوو څه دلته کې به مونږ ډسکس کوو دوه شیزونه. یو ته ویل کیږي آسمو ریګولیشن، ټیک ده، یو ته ویل کیږي آسمو ریګولیشن او بل ته ویل کیږي ایکسکریشن. دا دوه خبرې به چې دی نو ډسکس کوو. دا دوه خبرې به مونږ ولې ډسکس کوو؟ د هغې وجه دا ده چې مونږ سره چې هومیوستاسیس دی که نه دی یو ما سره چې دی نو واټر په دې کې ډېر غټ شامل دی او بل په دې کې سلوټس چې دی نو شامل دي. ٹھیک ده؟ د دې دوو شیزونو هومیوستاسیس ډېر ضروري دی. واټر هومیوستاسیس ضروري دی. که واټر زیاتیږي واټر به بهر کوم، واټر کمیږي واټر به رادننه کوم. که سلوټ زما په باډي کې چې دی نو کمیږي هغه به چې دی نو زه را اخلم، چې کله ما سره سلوټ زیاتیږي هغه به زه د باډي نه چې دی نو بهر کوم. اوس په سلوټس کې چې دی نو څه راځي؟ هغه شیزونه نه ویم بیکاز که زه دا دلته کې ووایم نو ستا چې کوم ناینث کې چې دی نو کوم اگزام ورکړی دی او تا دونه ډېر مارکس اخیستي او تا ته د سلوټ پته نه لګي نو دا زیاتې دی. لاړ شه چې دی نو ګوګل کې سرچ کا، چیټ جی پی ټي باندې سرچ کوې یاره سلوټ چې دی نو څه ته ویل کېږي، زموږ په باډي کې کم سلوټ دی. دا ستا نن لپاره کوېسچن هم شو. هسې په دې کې ډېرې کوېسچنې داسې دي چې به زه ویم او هغه ځکه دي چې اما دلته چې دا دونه لیکل ما کولی شو نو هغه مې هم ورسره لیکلی شو، خو هغه زه ځکه ونه لیکم چې ته لږ غونته کې د دې نه ځان خلاصې نه بلکې چې دی نو ته لاړ شي او هلته چې دی نو وګورې چې آیا د دې دا مقصد چې دی نو څه دی. خیر واټ ایور واټر اینډ سلوټس په دې کې به مونږ چې دی نو دوه خبرې ډسکس کوو. یو به ایکسکریشن ډسکس کوو، یو به چې دی نو آسمو ریګولیشن ډسکس کوو. آسمو ریګولیشن څه ته ویل کېږي؟ دا ریګولیشن دی د واټر، که هغه د هیومن باډي ده، که د انیمل باډي ده او که د پلانټ باډي ده، په دې کې د واټر چې دی نو ما سره ریګولیشن څنګه کیږي. بله خبره د هومیوستاسیس چې دی نو ما سره بله څه فایده ده؟ پی ایچ مینټین کول. ٹھیک ده؟ پی ایچ څه ته ویل کېږي؟ تیزابیت په خپله باډي کې چې دی نو مینټین کول.
د هر په باډي کې مطلب د پلانټ که دی د انیمل دی د هیومن دی د دې باډي پی ایچ چې دی نو مینټین کول دغه شانتې دی پی ایچ کې چې دی نو څه مطلب دی لکه بلډ پی ایچ شو صحیح ده بلډ پی ایچ مینټین کول چې ډیر زیات تیزابیت زما په بلډ کې چې دی نو زیات نشي دغه شانتې چې دی نو ما سره بیسیډیټي چې دی نو ډیره زیاته نشي نو دغه دپاره دا هومیوسټیسس چې دی نو امپورټنټ دی بله خبره دا هومیوسټیسس ما سره امپورټنټ دی د سیل گروث دپاره ټیک ده د سیل گروث دپاره پلس د سیل ډیولپمنټ دپاره ٹھیک ده ځکه چې ما تا ته په سټارټ کې وویل چې هومیوسټیسس څه ته ویل کېږي یو داسې ماحول پرووایډ کول چې په هغې کې تا سره څه چلو شي په هغې کې تا سره داسې یو ماحول پرووایډ شي چې یو کم کارونه به مونږ سره چې دی نو د سیل گروث د سیل ډیولپمنټ دپاره ضروري وي نو دې ته به څه ویلې کېږي هومیوسټیسس ویلې کېږي د دې ته زه یو آسان اگزامپل در کوم هسې خو ستاسو په بک کې چې دی نو ډېره ډیټیل خبره چې دی نو شوې ده ډېر لیکل پې چې دی نو هم شوي دي که دا لومبی چپټر تاسو چې دی نو کولاو کې نو دې کې انوایرمنټ ریلیټډ چې دی نو ځان اډاپټ کول دی ته هم هومیوسټیسس ویلې کېږي خو به هر حال زه به تاسو ته چې دی نو یو سمپل یو خبره وکړم سمپل خبره دا ده چې زه تا ته ووایم چې یاره لیټ سې زه تا ته ووایم چې یاره ماله چې دی نو زه دا ریکارډینګ سټارټ کوم او د دې ریکارډینګ دپاره ماته چې دی نو دا څیزونه پکار دي لایک کیمرا پکار ده مایک پکار دی لایټ پکار دی او ما سره چې دی نو په ګرمیانو کې اے سی پکار دی پکې پکار دی فین پکار دی نو دا شیزونه ولې پکار دي چې زه په اسانه طریقې سره خپل لیکچر چې دی نو ریکارډ کوم اوس که لیټ سې ما سره کیمرا کمزورې ده ټیک ده چې په سټارټینګ لیکچر کې تاسو وګورئ نو هغې کوالټي هغه شانتې چې دی نو نه وه نو که لیټ سې ما سره کیمرا کمزورې ده یا ما سره مایک چې دی نو کمزورې دی د هغې اواز کمزورې دی نو هغه شانتې هغه کم کار چې زه غواړم ابه کېږي نه او بله خبره دا چې یو داسې ماحول پرووایډ کول څنګه ماحول پرووایډ کول لیټ سې اوس دلته کې ډېره زیاته یخني وي نو آیا زه به هغه شانتې لیکچر ریکارډ کړم نه که ډېره زیاته ګرمي وي نو زه به هغه شانتې شوق سره او هغه چې کوم هغه فل هغه جذبه وي هغې سره به چې دی نو ته لیکچر ریکارډ کړې نه ولې تا لپاره یو ماحول پکار دی یو ماحول جوړولی دغه شانتې د هیومن باډي د پلانټ باډي په دې کې چې دی نو یو ماحول پکار وي د سیل گروث دپاره د سیل ډیولپمنټ دپاره د پی ایچ مینټین کولو دپاره او نارمل زندگی تیرولو دپاره صحیح ده نو دوه خبرې هم موږ ډسکس کړئ بله خبره دا چې دا خو د آسمو ریګولیشن پلس اکسکریشن څوک کوي تا سره اکسکریشن تا سره چې دی نو کډني ستا باډي نه چې دی نو یورین اکسکریټ کوي دغه شانتې چې دی نو په پلانټ کې چې دی نو سټومیټاز موجود وي هغه ستا د باډي نه د پلانټ د باډي نه واټر اکسکریټ کوي ولې هغه زیات وي دې ته به خیر ډسکشن ته چې دی نو راځو بل په دې کې یو خبره چې دی نو یاد وساتئ چې موږ سره چې دی نو صرف اور صرف دغه نه دی دا څه وایي ورته اکسکریشن ان آسمو ریګولیشن نه بلکې ټمپریچر هم دی د باډي ټمپریچر د پلانټ ټمپریچر څومره پکار دی ما سره چې دی نو څومره ټمپریچر آف لایټ پکار دی څومره ټمپریچر آف لایټ د بدن نه پرېږدم نو ما سره به فوټوسینتھسس کېږي دغه شان دی ما سره چې دی نو د باډي څومره ټمپریچر پکار دی کله چې زمونږ تبه شي نو مونږ باندې څه چلو شي یا چې زمونږ ټمپریچر کم شي نو څه چلو شي ولې بیکاز هغه هومیوسټیسس خراب شي دغه هومیوسټیسس مینټین کولو دپاره چې دی نو دا یو نظام روان دی او موږ یو انوایرمنټ سره چې دی نو ځان اډاپټ کوو دا به مخکې خیر ډیټیل سره چې دی نو ډسکشن د دې چې دی نو کوو او ډیټیل سره به د دې چې دی نو وایو چې آیا کم کم د دې اگزامپل دي اول به مونږ چې دی نو پلانټ ډسکس کوو او بیا به د هغې نه پس چې دی نو راځو انیملز ته اوس راځو څه ته پلانټس ته پلانټ کې دي څلور ټایپ آف پلانټس چې دی نو اغوښتي دي یو ته ویل کېږي میزوفایټ یو ته ویل کېږي هایډروفایټ یو ته ویل کېږي زیروفایټ بل ته ویل کېږي هیلوفایټ صحیح نه د دې د ایگزامپلز دا ځای نه ما همداسې پرېښي دي ولې پرېښي دي دا درته اوس وایم میزوفایټ څه ته ویل کېږي میډیم اینډ پلانټ مطلب دا چې دا به تا سره چې دی نو په کم ځایونو کې وي او دی به څه چل کوي ګوره ورته د دې میډیم دلته کې څه مطلب دی دی به تا سره ټریسټریل پلانټ دی سفیشنټ واټر به د دپاره چې دی نو ریکوایرډ وي ابزارب دی به واټر ابزارب کوي د روټس په ذریعه ایکسکریټ کوي به د سټومیټا په ذریعه د دې خبرو مطلب چې دی نو څه دی ګوره د دې خبرو مطلب دا دی که نه چې که لیټ سې یو پلانټ دی صحیح ده او هغه په داسې ځای کې اوسېږي چې هلته کې چې دی نو ما سره اوبه زیاتې دي
صحیح ده نه سوري هغه د لپاره اوبه ډېرې زیاتې پکار دي نو د هغه دپاره چې کومې اوبه پکار دي نو هغه اوبه برابرول دا د ده دپاره یو ماحول دی پرووایډ کول د ده دپاره یو هومیوسټیسس برابرول دی نو دې څه وایي د دې پلانټ دپاره دا میزوفایټس چې کوم دي د دې دپاره سفیشنټ واټر پکار دی مطلب دا چې دی کله خپل سیل گروث کوي سیل خپل ډیولپمنٹ کوي پلانټ د ده غټیږي نو د ده دپاره به څه پکار وي سفیشنټ واټر به پکار وي اوس په دې دا واټر څنګه ابزارب کوي په دې کې به داسې په دې هومیوسټیسس کې دته دا کنډیشن برابرولو دپاره به کم داسې د ده ارګنز چا به پکاري نو په هغې کې لومبې تا سره چې دی نو څه راځي په هغې کې لومبې تا سره چې دی نو روټس راځي د روټس په ذریعه به دې څه کوي واټر به ابزارب کوي پلس چې کله واټر ډیر زیات شو لیټ سه اوس باډي ته چې دی نو واټر ډیر زیات راننوته نو بیا به یې ایکسکریټ کوي د څه په ذریعه د سټومیټا په ذریعه ٹھیک ده دا شیزونه مونږ الریډي چې دی نو ډسکس کړي چې واټ از روټ واټ از سټومیټا دا الریډي په لومړي چپټر کې مونږ کلیر کړو صحیح ده دی بیا دا وی چې کله لیټ سه اوس دا چې دی نو تاسو سره یو پلانټ دی صحیح ده لیټ سه دا تاسو سره یو پلانټ دی ټریسټریل پلانټ دی او دا مونږ سره میزوفایټ دی لیټ سه د دې لپاره چې دی نو واټر پکار دی نو دی به د چې کوم روټس دي کنه روټس د دې په ذریعه به دی واټر ان کوي او سټومیټا چې کوم سمال داسې هولز دي صحیح ده د هغې په ذریعه باندې به دی واټر څه کوي ایکسکریټ کوي به کله چې په باډي کې د واټر زیات شي خو که لیټ سه دا سټومیټا چې کومه ده کنه دا خو هسې پکار د څه دپاره ده دا سټومیټا د څه دپاره پکار ده چې واټر وباسي کنه خو چې کله ده د پته ولګي دی پلانټ ته چې یاره زما په باډي کې اوس د واټر کمی دی صحیح ده نو دا سټومیټاز نه دي دا به بند شي چې دا سټومیټا دا واړه سوري چې کم دي دا بند شي نو چې کم واټر زمون په باډي کې الریډي چې دی نو کم دی نو هغه به نور بهر نوځي سپوږ شوي نو دی به د خپل انوایرمنټ سره ځان چې دی نو څه کوي مخکې رستو به کوي کله واټر پکار دی دی به خپل واټر چې دی نو مینټین ساتي چې کله واټر به اخلي چې کله واټر چې دی نو ما سره زیات شو دی به بهر کوي کله د واټر کمی راغی او دته اوس پته ولګېده چې یاره ما سره د بهر نه چې دی نو هغه شان دی واټر به یا میلاویږي یا نه یا چې تر څو پورې میلاویږي نو زه به څه چلو کومه زه به دا سټومیټاز بند کوم نو مطلب د دې د خبرې څه شو مطلب د دې خبرې دا شو چې په دې ځای کې په میزوفایټس کې په میزوفایټ کې تاسو سره هومیوسټیسس او اسمو ریګولیشن د واټر اسمو ریګولیشن سو کوي تاسو سره سټومیټا پلس روټ تاسو سره چې دین واټر ابزارب کوي سټومیټا ایکسس واټر وباسي خو چې کله د پته ولګي چې د واټر کمی راغی نو دی بیا څه چل گئی دی به د سټومیټا ته وی چې ته بنچ صحیح ده اوس دا چې کم دی کنه دا میزوفایټ چې څومره وي د دې د پاسه به څه تو شوي ویکسي کیوټیکلز به تو شوي دا خبره مونږ الریډي په لومړي چپټر کې ډسکس کړې ده چې د لکه اوس لیټ سه دا دی که نه نو د ده دپاسه به داسې ویکسي ټایپ آف کیوټیکلز کور شوي وي دا ویکسي ټایپ آف کیوټیکل څه کار کوي دا کار کوي چې تا سره واټر لاس نه راځي اوس ګوره د هر کار د هومیوسټیسس د برابرولو دپاره تا سره څه پکار دي دا ارګنز پکار دي اوس د دې اګزامپل څه دي د دې د اگزامپل لپاره تاسو چې دینو په بوک کې څه لیکل شوي دي وی د دې اگزامپل چې دینو تاسو سره څه دي کون دی کلاور دی او روز دی ایټسیکټرا نو دا به ته څه چل کې اوسه دا به ته ځي او انټرنیټ کې به د دې پکچرز ګوري چې کله ته د دې پکچر وګوري دا به تا نه ټول عمر کې چې دینو نه هېرېږي صحیح ده نو ته به وګوري چې آیا تا سره چې دینو کم د دې اگزامپل الریډي په بوک کې لیکلي دي صرف د دې پکچرز وګوره دې ته په عام لینګویج کې چې دی نو څه ویلي کېږي په دې په کانسیپټ چې دی نو ځان پوهېږه نو د دې د اسمو ریګولیشن په دغه باندې چې دی نو ورسېدې اوس دقه شانتې مونږ به اسمو ریګولیشن ډسکس کوو چې کله تا سره ګوره یاد ساته د هر کار دپاره اوبه پکار دي بس سمپل دا خبره به ځان ته یاد وساتې د هومیوسټیسس دپاره تا سره اوبه پکار بس سمپل دا خبره چې دی نو یاد وساته نور چیزونه هم پکار دي خو اوبه مین چیز دی ښه جي یار اسانه ذاته یو خبره کو ویل لکه اوبه خور وکړه دا اوبه خور څه دپاره کوي دې بوټو ته موږ دا اوبه ولې اچوو بیکاز د ده دپاره اسمو ریګولیشن از ویری مچ امپارټنټ ته پوه شوې او که نه مخکې ځو هایډروفایټ هایډرو څه ته ویلې کېږي واټر No hydro and phyte means plant and hydro means water. Fresh water and wet soil کې به دې تا سره موجود دي مطلب تا سره ریورز دي پونډز دي په هغې کې به چې دی نو تا سره څه وي دا ټایپ آف
دا هایدروفایټس په چې دی نو موجود وي. واټر انټر تھرو هول سرفیس ریموو ایکسس واټر بای هیوینګ براډ لیوز. اوس ګوره دلته کې څه خبره ده، دلته کې قصه بدله ده. دلته کې قصه داسې بدله ده که نه چې لیټ سه د ده چې دا کم لیف دی داسې د دې یو غټ غټ لیوز وي. که تاسو خیال کړي دا فرش واټر او د دې چې کوم دغه وي نو په دې کې بوټي وي. بوټي دغه بوټي تاسو سره د دې چې کم پاڼې وي که نه ډېرې زیاتې غټي. ولې غټي؟ د دې په شا باندې چې دی نو یو راز دی. راز څه دی؟ اوس ګوره فرش واټر اینډ ویټ سویل کې به چې دی نو تاسو سره موجود وي او د دې چې کومه هول سرفیس ایریا ده لیټ سه دا یو پلانټ دی او دا د هول سرفیس ایریا ده نو دی دا واټر انټرنس په هول سرفیس ایریا باندې کوي. مطلب په ټوله باډي باندې د داسې ارګنز موجود دي چې هغه واټر دننه کېږي. صحیح ده خبره ورسېده او که نه؟ او دی وایي چې کله ته واټر د باډي نه وباسې که نه نو په ده کې داسې غټې غټې پاڼې موجود دي. صحیح ده غټې غټې پاڼې موجود دي. هغه غټې پاڼې چې دی نو څه کار کوي؟ هغه بیا د هغې د پاسه سټومیټاس موجود دي. هغه سټومیټاس چې دی نو تاسو څه کار کوي؟ اوپن کېږي او واټر د باډي نه وباسي. نو دی به ګوره چې کله دته پته لګي چې او یاره ما سره دونه واټر پکار دی نو دی به چې دی نو ساتي. چې کله دته پته لګي یاره واټر نه پکار بهر کوه. دا هومیوسټیسس دی. دی یو ماحول جوړي. ماحول به ګندکې نه، ماحول به خرابې نه. دا حقه خبره ده. دی ماحول ټیک ساتي. دی همیشه دا سوچ کوي چې یاره زمونږ دا باډي کې چې دی نو څه پکار دي څه نه دي پکار. دا بار که دا لرې که دا ابزاب که دا واخله دا بند که دا ټول هومیوسټیسس دی. ټیک ده. یو کارخانه چلول دي څنګه به یې چې دی نو چلوم څه طریقې سره به چې دی نو چلوم هغه هومیوسټیسس دی. یو کارخانه کې به زه څنګه ماحول پرووایډ کوم، یو ټیچر ته به زه څنګه ماحول، یو سکول کې به زه ماحول څنګه پرووایډ کوم چې کار خو شي. زه بار بار د ماحول دا خبره کوم. بله یو خبر به دې کې دا چې انوایرمنټ بدلیږي را بدلیږي. زه به د انوایرمنټ سره ځان څنګه اډاپټ کوم. لیټ سه زه د اسانه یو اگزامپل در کوم. لیټ سه ته په یو سکول کې وې مخکې ته بل سکول ته چې دی نو لاړې. اوس ته هغه ځای کې به تا ته لږه غوندې کې مشکلې سر کې خو ته به بعد کې بیا ځان اډاپټ کړي. ولی؟ بیکاز هغه په شا باندې نور چې دی نو میکانیزم دی. خو دغه شانتې دا واټر او دا چې کوم پلانټس دي نو دوی ماحول پرووایډ کوي خپل ځان ته د گروت او د ډیولپمنټ لپاره. اوس راشه څه ته لیف کنټین لارج ټومیټاز. دا خبره خو چې دی نو مونږ وکړه. اوس د دې اگزامپل څه دی نو د دې اگزامپل ځای هم درکړی دی او د دې اگزامپل چې دی نو تصویر هم چې دی نو ورکړی چې بلکې په هغې باندې چې دی نو تا سره دغه هم شته. صحیح ده. نو دا به وګورې پسه کې دا به ته وګورې په انټرنیټ باندې ډایرکټ انډایرکټ په لاړ شو او به وګورې چې یاره دا کم داسې دغه دی چې د دونه غټ غټ پلانټس دا ما لیکلی هم شو دلته واټر لیلی دی آلریډي خو څه ښه نه لکه څه ځان پوه که راشه زیروفایټ ته. زیروفایټ ډرای پلس پوینټ د دې نوم نه تا ته چې دی نو پته لګي. زیروفایټ مین ډرای هغه چې ما سره په ډرای انوایرمنټ کې وي. په کم انوایرمنټ کې وي؟ په ډرای انوایرمنټ. مطلب په صحراګانو کې به تا سره داسې پلانټس موجود دي. اوس په صحرا کې لیټ سه یو پلانټ په صحرا کې لګېدلی دی. ټیک ده. اوس ما سره دلته کې چې دی نو څه شته دی نه چې زه تاسو ته وښیم. یو منټ راله چې دی نو راکې زه تاسو ته یو اگزامپل هسې چې دی نو ښیم. ګوره اوس دې ځای کې لیټ سه دا یو پلانټ دی. صحیح ده. او دا دومره چې دی نو لګېدلی دی. ما ځمکې نه خو تاسو به ښکاري نه خو هسې زه ته دې ځای نه چې دی نو پوهېږم تاسو. لیټ سه دا یو پلانټ چې دی نو اوس لګېدلی او لاندې صحرا ده. ټیک ده. نو چې لاندې صحرا ده نو دی به دا اوبه د کم ځای نه اخلي بیکاز بره خو چې دی نو بالکل خوشسالي ده. تشه هواګانې دي او خاورې دي او اوبه خو نشته. نو د ده چې کم لاندې ایریا ده کومه چې ځمکه ده کم چې روټس دي کم چې جړلې دي نو هغه جړلې په څه کې خورې شوي. لیټ سه دا د چې نو جړلې دا جړلې به داسې خورې شوي. نو دا به دومره ډیپ ډاون تللی وي که نه چې دا ډیپ ډاون به لاړ شي او دی به د کم ځای نه چې دی نو اخلي. دی به تا سره ابزرو واټر تھرو ډیپ روټس store water and reduce water loss. مطلب څه چې دی به تا سره د ډیپ روټس په ذریعه باندې اخلي او د کم ځای نه به اخلي د ځمکې نه به چې دی نو اخلي د کم ځای نه د ځمکې نه کم چې په ځمکه کې دننه موجود دي که نه نو که لیټ سه هغه ډېر زیات هم ډرای وي خو دی به کوشش کوي چې زه د هغې نه چې دی نو دا واټر واخلم بیکاز د سره بل
آپشن نشته دی. نو دغه شان دی وی چې د د چې نو په ډرای انوایرمنټ کې دی عادت دی په ډرای انوایرمنټ کې ځان چې دی نو دغه کولی شي ساتلی شي خو چې دی کله د لپاره واټر په کار دی به د چا نه اخلي د ډیپ روټس په ذریعہ به دا ځمکې نه شي دی نو اخلي څه په خبره باندې ورسېدی او کو نه رسېدی. اوس راځه ستا اوس دې ځای کې به دی کې چې دی نو داسې مواد موجود دي چې لیټ سې زه واټر واخلم نه خو دننه په باډي کې سټور کولم پکار دي. نو یو کیکټس نامې شیز په دې کې چې دی نو موجود وي چې هغه ما سره څه کوي هغه ما سره واټر سټور کوي واټر ما سره څه کوي سټور کوي and reduce water loss. څنګه چې په سټومیټا کې چې دی نو ما سره هغه به بند شو او واټر لاس به بند کو کنه دغه شان د کیکټس چې دی نو دی به تاسو سره څه کار کوي دی به تاسو سره دا کار کوي چې ما سره دا واټر د دینه اونځي الریډي بهر چې دی نو ما سره او دغه شته دی نه او بشته دی نه تش سیاره ده خاوره ده نو دی چې نورم واټر بار پرې دی نو څه چل به وشي. صحیح ده. نو کیکټس پي صحیح ده او دغه کیکټس په چې دی نو تاسو سره څه کار کوي واټر لاس په چې دی نو کوي واټر لاس په پریونټ کوي. صحیح ده. اینڈ دی به اوبه هم چې دی نو سټور کوي. اوس دې ځای یو خبره ده چې د دې د روټس اینډ سټم چې کوم دي دا به سافټ ان نیچر وي. نو آیا دا به ولې سافټ ان نیچر او دغه چې کوم سافټ ان نیچر دي نو دې ته سیوکولنٹ ارګنز چې دی نو ویل کېږي. دا چې کوم سافټ ان نیچر د دې سټم اینډ روټس دي کوم چې خواره شوي دي نو دې ته څه ویل کېږي سیوکولنٹ ارګنز ویل کېږي. اوس دلته کې کوېسچن دا دی چې why they are soft in nature. نو موږ دې ځکه څه خبره ډیسکس کوله چې آیا د دې د نیچر چې دی نو ولې سافټ دی. نو ګوره دې کې ډېر وجوهات چې دی نو دی پیش کوي دی دا وجوهات پیش کوي چې یاره نیچر سره چې دی نو د دې اډاپټیشن وشو. دغه شان دي چې دی نور هم وجوهات دي چې یاره د سټوریج او دغه کوي خو د دې مین دي چې ما کوم اسان ترین یو دغه چې دی نو بیا وکړو نو هغې دا خبره کوله چې دی چې کوم واټر اخلي که نه صحیح ده او په روټس او په سافټ دا چې کوم دا سافټ ان نیچر دی د سټم اینډ روټس نو دا ځکه چې آیا واټر انټري چې دی نو په دې باندې کېږي اینډ بیکاز اف دیټ سټوریج نو د دې دا سټرکچر چې دی نو دا سره څه وي سافټ ان نیچر. لکه یو شیز کې ته اوبه اچې نو خامخا تا سره څه شي سافټ ان نیچر شي. صحیح ده. اوس راځو هیلوفایټ ته. ښه ایگزامپلز آر وګوره هسې شته هم په بوک کې. هیلوفایټس salt plus plant مطلب هغه پلانټس چې هغه سالټ ریکوایرډ دی د هغې دپاره. نو ګوره live in a salty water like سمندر کې چې تا سره کومې پلانټس دي نو هغه هیلوفایټس دي. they absorb salt from water through active transport. sea grasses د دې چې دی یو غټ ایگزامپل دی. زه دې ځکه یو خبره تا سره چې دی نو کوم هغه خبره دا ده که نه چې موږ دا خبره ډسکس کړې وه په سټارټ کې چې یاره اکټیو ټرانسپورټ اکټیو ټرانسپورټ دلته کې ستا څه خیال دی په دې خبره باندې ځان پوهې که دی وایي که نه we they absorb salt from water through active transport. ولې active transport why not diffusion. لکه let's say زه په دې خبره تا څنګه پوهې کړم زه تا پوهیو let's say دا چې دی تا سره که نه دا سمندر دی دا څه شیز دی دا سمندر دی سمندر خان دی ټیک ده او دا ما سره چې دی نو څه شیز دی دا هغه ګراس دی ګراس کم چې سالټ والا ګراس دی. صحیح ده. په دې خبره ځان پوهې که نو ته ما ته جواب راکړه چې سالټ په سمندر خان کې زیات وي او که نه دا و چې دی نو په ګراس کې زیات وي. obviously به په سمندر کې چې دی نو زیات وي. سمندر کې به ولې چې دی نو دا سالټ زیات دی بیکاز سالټي واټر موجود دی. نو دلته کې تاسو سره اکټیو ټرانسپورټ ته ولې ضرورت دی ځکه چې په سټارټ کې خو موږ دا خبره کړې وه چې ډیفیوژن چې کله کېږي نو مطلب فرام هایر کنسنټریشن ټو د لوور کنسنټریشن به شي ځي. نو دلته کې به تاسو سره اکټیو ټرانسپورټ ولې چې دی نو نه کېږي سوري ډیفیوژن ولې نه کېږي. نو د دې خبرې مطلب دا دی که نه چې دلته کې چې کوم تا سره دا موجود دی دا صحیح ده. نو دی دا اکټیو ټرانسپورټ د دې د وجې کوي که نه چې کوم موږ سره د دې دا سیلز دی او په دې کې چې دی نو تا سره کوم سالټ موجود دی نو دا ډسټرب نشي. اکټیو ټرانسپورټ څه ته ویل کېږي چې فرام لوور کنسنټریشن اگینسټ د ګریډینټ چې دی نو ته ځې اگینسټ د ګریډینټ ته چې دی نو یو شیز بوځې نو دې ته اکټیو ټرانسپورټ ویل کېږي. نو د دې سمپل مطلب دا دی چې دی دا غواړي چې د دې ځای نه د ما سره چې دی نو څه چلو شي د دې ځای نه د ما سره دا
سالت چې دی نو دلته کې ټرانسفر شي خو چې کم سیلولر لیول باندې دی کې سالت موجود دی نو هغه ما سره خراب اومم نشي هلته ما سره په باډي کې چې دی نو سټور پاتې شي هغه سالت چې کم دی هغه ما سره چې دی نو سټور پاتې شي سبا خبره باندې ورسېده او که نه نو دی دا وایي چې د ابزورب سالت فرام د واټر تھرو اکټیو ټرانسپورټ د ایگزامپل آر سی ګراسز ټیک ده نو چې کم موږ سره دا سی ګراسز دي په سمندر کې چې دا کم څه وي ورته ګراس وغیره یې که نه چمن وغیره یا چې دی نو مطلب هغه واښه وغیره نو دغې ته څه ویلی کېږي هیلوفایټس ویلی کېږي اوس دا موږ دلته کې د دې دا ولې دا شیز چې دی نو ډسکس کړو دا موږ دا ډسکس کړل که نه چې کله هم تا سره یو میزوفایټ دی نو د هغه دپاره به دا شیزونه پکاري داسې به د هغه پروسس کېږي نو هله به یې ګروت کېږي که هایډروفایټ دی نو هایډروفایټ دپاره چې دی نو داسې ماحول به پکاري دا چلونه به کېږي نو هله به هغه چې دی نو څه چل کوي هغه به ګروت کوي دغه شانتې تا سره به چې دی نو د زیروفایټ دپاره دا ماحول پکاري او د هیلوفایټ دپاره به دا ماحول دا پروسس پکاري د هغې چې کوم د واټر بیلنس دی هغه به داسې کول پکاري نو هله به تا سره چې دی نو څه کېږي دا کار کېږي ګنې نه به کېږي تا سره به دې سروایو کولی شي صحیح ده نو دا د دې چې دی نو څو دا د دې د آسمو ریګولیشن والا خبره وه چې څنګه به دې واټر چې دی نو اخلي به صحیح ده اوس د دې نه پس به چې دی نو موږ څه راځو اوس په د دې نه پس موږ له راځي ټاپک ایکسکریشن ان د پلانټ ګوره موږ دوه خبرې ډسکس کړې وې دلته آسمو ریګولیشن اینڈ ایکسکریشن ٹھیک ده اینڈ ټمپریچر درې خبرې شوې آسمو ریګولیشن خو موږ ډسکس کړو چې یاره واټر دننه او بهر کېږي څنګه دی به ایکسکریشن څنګه کوي د ویسټ پارټیکل د هغه شیزونو چې هغه د دپاره چې دی نو پکار نه دی نو د دې نه پس چې کوم ټاپک به موږ وایو هغه به ایکسکریشن وایو صحیح ده په هغې کې چې دی نو مطلب لکه د ایکسټرا واټر دی د ایکسکریشن څنګه کوي دلته کې خو موږ دا خبره ډسکس کړو چې دی به واټر اخلي څنګه دا هم پکې موږ ووایو چې یاره مطلب دی ایکسټرا واټر څنګه بهر کوي خو دا څنګه بهر کوي دا ځان له یو پروسس دی صحیح ده نو په دې کې به موږ دا چې دی نو ډسکس کوو ایکسکریشن excretion in the plants نو پاره کې چې دی نو کاربن ډای اکساید and oxygen and excretion of water transpiration guttation excretion of other waste صحیح ده دا خبره به ډسکس کوو اوس زما دې کې چې دی نو یو کوېسچن دی چې هغه په نیکسټ کې را روان دی آیا پلانټ نه چې دی نو کاربن ډای اکساید اوزي که نه ولې د ده نه کاربن ډای اکساید اوزي بیکاز دیټ از ا بای پروډکټ نو بای پروډکټ ماله نه دی پکار که نه چې ماله بای پروډکټ نه دی پکارو د شپې خبره کوم صحیح ده که نه ورځې خو چې دی نو دی اکسیجن وباسي اکسیجن بای پروډکټ د شپې چې دی نو دی څه کوي کاربن ډای اکساید وباسي د دواړه اگزامپل چې دی نو والو هسې اکسیجن والو نو دی اکسیجن بهر کوي دی د اکسیجن ولې بهر کوي بیکاز دا د ده دپاره چې دی نو یو ویسټ مټیریل دی دا د ده دپاره څه شیز دی هومیوسټیسس خرابول والا شیز دی ده ته د دې شیز ضرورت نشته دی به ده ته ماحول خرابوي هغه ماحول به خرابوي کوم چې د ده پلانټ د گروت او د هر څه دپاره پکار نو په خبر باندې ورسېدي او کو نه رسېدي نو دا دغه شانتې دا پروسس چې دی نو روان وي دغه شانتې دا هومیوسټیسس چې دی نو کېږي فی الحال ته صرف اور صرف په دې ځان پوه که که نه چې هومیوسټیسس پکار ولې دی هومیوسټیسس د ترمو ریګولیشن د آسمو ریګولیشن and the excretion of waste particle او یو داسې ماحول د باډي دپاره پرووایډ کول چې په هغې کې باډي په اسانۍ سره ګروت کولی شي د دې دپاره یو ماحول پکار دی هغه ماحول د چې دی نو څه ویلې کېږي هومیوسټیسس ویلې کېږي یو بیلنس برقرار ساتل که زه دلته بیمار شم زما هومیوسټیسس خراب که لیټ سه زما په باډي کې چې دی نو کاربن ډای اکساید زیات شي هومیوسټیسس خراب لیټ سه زما په باډي کې اکسیجن کم شي هومیوسټیسس خراب زما د باډي ټمپریچر اوخته هومیوسټیسس خراب زما د باډي ټمپریچر چې دی نو کم شو هومیوسټیسس خراب لیټ سه یورین چې دی نو زما د باډي نه بهر کېږي هومیوسټیسس خراب لیټ سه زما په باډي کې سوډیم پوټاشیم میګنیشیم کیلشیم دا کم شو او هومیوسټیسس خراب لیټ سه ما سره سوډیم پوټاشیم میګنیشیم سلفیټ دا چې څونه هم دي دا زیات شو د خپل لیول نه نو هومیوسټیسس خراب دا هر څه په یو بیلنس کې ساتل دیتا هومیوسټیسس ویل کېږي بعد کې به ډسکس کو نیکسټ ټاپک به چې دی نو موږ وایو ایکسکریشن ان د پلانټس چې آیا څنګه چې دی نو په پلانټس کې ایکسکریشن کېږي ایکسکریشن څه مطلب چې کوم ویسټ پارټیکل دی هغه د ده نه څنګه بهر وځي نیکسټ لیکچر کې ملاویږو السلام علیکم